بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور سره د خپل کیمرامین یاسر خان ستاسو په خدمت کې د ګورنمنت ووکیشنل ټیکنیکل سنټر عمر زون حاضر یم. کتونکو نن به زه تاسو سره دغه کالج سیر کوم، کلاسونو ته هم بوځم، سټوډنټانو سره به خبرې اترې کوم، ادارې د مشر سره به خبرې اترې کوم په یو ښه لوکیشن کې، په یو ښه پریکټیکلي انداز کې چې دې کې څه کېږي، څه روان دي، هغه هر څه به موږ تاسو ته ښایو. نو زموږ سره کتونکو دا مخال موږ د دغه ووکیشنل سنټر عمرزی چې کوم دی د سرکار لخوا په یو کمره کې موجود یو، یعنې په کلاس روم کې موجود یو. نو په کلاس روم کې هم خبرې اترې کوو، خو دا هغه کلاس روم دی چې دی کې د الکتریشن یعنې فټنګ چې موږ کوو د هغې چلونه ښیي. دا تاسو وینئ جي ښه د الله پای دا الماری چې کومه ډکه ده، نو دا ورته دا کالج چې کوم دی نو مهیا کوي دغې دوی چې څونه پریکټس کوي. بیا ورسره چې دا وګورئ جي دا هر رنګه پلاس او پیشکش او هغه ټول څیزونه یعنې پریکټیکلي ګوره. کله چې موږ به ساده خبره والو، دور د سوشل میډیا دی، نو یو سړی فیسبوک کې چې کوم دی نو څه کوي را کوي، نو ویره وي ته لږ ما پرېږده چې دې په خپل لاس وکړم، نو ما ته بیا یادي. د ډېرو خلکو تعلیم هم نه وي، خو په خپل لاس وکړي نو هغه کلیک کوي هغه ځای ته لاړ شي. دا موږ چې دې وخت کې په کوم کلاس روم کې موجود یو، نو دلته کې ټیچر دا هر څه چې کوم دی نو ښودلي دي. خو دا یو موږ ته په نظر راځي یو ډیزاین دی، بنګله هم ورته ویلی شو که نه؟ دا چا جوړه کړې ده؟ راشدې خواته. ښه، ستاسو نوم دی؟ محمد عمر. محمد عمر څومره وخت دی کالج کې؟ د شپږ میاشتو مکمل شو کورس دی؟ جی مو اوس په مکمل شي. جی ستا یې څنګه جوړ کړی دی؟ دې څه مقصد دی؟ سر جي دې موږ ډي آر سرکټ لګو د تیارې دپاره چې کله تیار شي سر جي نو موږ ته به لیټونه آن شي. جی دا اوس مکمل شوی لا نه دی که نه؟ جی دې کې دا کار پکې شته. جی ښه، دلته چې څومره خرچه په دې دغه راځي نو کالج والا کوي؟ جی جی کالج والا. صحیح. ښه، دا بل درته ښایو کتونکو، دا راشه دا کوم ملګري جوړ کړی دی، تاسو جوړ کړی؟ محمد ارشاد. ستا هم کورس مکمل شو؟ جی. ښه، څه وی بدل؟ سر جي دې کې دا موږ او ان ډور او آوټ ډور سرکټ لګولی دی چې مطلب د کور کسان کور نه بار وي، نو دننه دا بټن دا چې وي نو بار کس راځي او ټلی وهي، نو هغې به صرف ریډ لایټ ورته ان کېږي چې را کور کې څوک نشته. چې کله کور کې خلک وي نو دا بټن بیا دننه کور کې موږ آن کړو، نو موږ ته به ګرین لایټ هم لګي او بار او دننه به ته چې کوم دی نو ارن هم بجاویږي. دا انډور آوټ ډور سرکټ دی ته ویلی شي. دا تاسو کور کې هر څه کې دا څه جوړولی شي؟ جی بالکل. جی صحیح. ښه کتونکو دی دا ریډ لایټ دی، بس دا ریډ لایټ خو الریډي ریډ لایټ یې هغې نه به ځان ساتي، نو بس وي څوک نشته دی. او چې کله دا بټن ووایي نو دا ګرین چې ولګېده نو بد دننه پته لګي چې کور کې څوک ناست دي، نو هغې ته به ارن هم ځي. ښه، دا بل دا وګورئ جي دا یو بل سیمپل چې کوم دی دا راته لږ دغه که دا یو ورور پکې دام جوړ کړی چې دا درته وښایو چې دې څه مقصد دی. ښه، راشه دې خواته. ستاسو نوم دی؟ جی عثمان علي. عثمان علي، ستا هم کورس پوره شو؟ یس سر. ښه، او دې نه علاوه هم څه پریکټس کې؟ یس سر. کوم ځای کې؟ جی بازار کې دکاندار سره ناست یم. ښه، یس سر. نو هغه دکاندار نه ښه چلي ځکه ښه دلته کې سر لکه تیوریټیکل کار هم دلته هم زده کړو، پریکټیکل هم، خو لکه موږ ته پریکټیکل کار ضرورت دی سر، نو موږ هلته چې پریکټس کې نو بیا به دغه ښه دا څه جوړ کړي؟ دا سټیرکیس سرکټ دی سر. ښه، دا لکه سر موږ په وړو خېجو، موږ ته لیټ لکه په کار دی که نه رڼا، نو سر موږ هغه ښکته بټن آن کړو سویچ، نو موږ چې بر روخېږو سر دا بل ووهو دا بل سویچ، نو موږ ته آب شي سر. چې بیا دوباره را کوزېږو سر موږ دا آن کړو دا سویچ او ښکته کوشو سر هغه ووهو، نو هغه موږ ته لیټ آب شي. اوس کتونکو لکه یو بټن ده، دا بټن ته ووهله صحیح ده، ته به راوختې بیا لایټ بندی نو بیا به لاندې راځي، نو ښه دا ده چې دلته کې بره نو دا اونر چې کوم دی دا سکیل دلته ښودلی کېږي. دا دې کالج کې خپل بچي راولئ، خو هغه خویندې وي، داسې روڼه بچي وي، قصب ورته وښایې، اونر ورته وښایې، او بالکل پرې چې کوم دی دا وګورئ جي دا وګوره. ښه، دا یې میټر به څنګه لګې، کور کې به فټنګ څنګه کې، د بجلی چې کوم دی ټول سیسټم چې کوم دی نو دا دې ځای کې
دا لګېدلي دی دا ورته بار بار کوي پریکټیکلي دا سره روان دي زو بهر زموږ سره اوسئ. کتونکو دغه عمرزو ووکیشنل سنټر چې کوم دی یعنې ټیکنیکل کالج دی ګورنمنټ ټیکنیکل کالج عمرزو سنټر یو بل کلاس ته د خیمه موږ خو د هغه هلته کې لاړو هغه الکتریک و که نه ښه هغه الکتریشن والا وي او دا الکترانکس والا دي. اوس په الکترانکس او الکتریشن کې فرق څه دی دا موږ هم نن زده کړو او دا ټول لګیا دي دا پیلټان ناست دي. ګوره ښه دا زمونږ په عمرزو کې چې کوم دی نو دومره ښه پورې موقع ده. سرجي تاسو دلته استاد یې؟ جی زه پېښور اوسېدونکی یم او الکترونکس انسټرکټر یم دلته ټیچینګ کوم. ماشاءالله دا زما څلورم بیچ دی. ما تقریبا 100 پورې ټرینیز فارغ کړ. هغې له موږ جاب پلیسمنټ هم ورکړو ډفرنټ ورکشاپس کې لګیا دي کار کوي. عمرزو کې 400 کې زما داسې سټوډنټ شته چېرته زه لاړ شم هغې الحمدلله هغې پریکټیکل کار کوي نو زه ډېر زیات خوشحاله شم. بعضې نیم ټایم ما باندې دلته کار ډېر زیات شي زه سټوډنټس ته ووایم یار دا کار کول سټیبلایزر جوړول UPS جوړول دا جوړ کوي نو هغې موږ ته سروسز هم راکوي. زه خپل سټوډنټس نه هم کار اخلم. څومره دلته سټوډنټس پاتې شوي دا UPS شو دا لایټونو ریپیرنګ دی دا موږ سره دا سټوډنټس دا چې څومره لایټونه خراب شي که نه دا ټیک کوي. جی الکترانکس او الکتریکل کې فرق سر الکترونکس موږ څومره دا کمپوننټس دي که نه د دې فالټ ټریس کول د هغې ریپیرنګس کو. په الکتریشن کې موږ سره دا کار دی چې موږ څومره الکتریشن ورکس دي بلډینګز دي هغې کې موږ څومره الکتریشن کارونه دي لکه اوس دا لایټ شو لګول شو فټینګونه کول شو او موږ سره الکترونکس ہوم اپلاینسز کې د UPS جوړولو طریقه ده. واشنګ مشین خراب شي دا موږ سره واشنګ مشین پروت دی. دا موږ سره وایندنګ مشینز دي مختلف ہوم اپلاینسز دي د هغې ریپیرنګ ورته ښایو. داسې الکتریک آیرن شو دا د سټوډنټس UPS دپاره یو ټرانسفارمر جوړ کړی دی په دې کې اوس دا هلکان د دې چې کم وارنش دی دا صفا کوي کلیر کوي بیا دا فردر دی کې مونږ وایندنګس مختلف کارونه کوو. ښه کتونکو دا وګورئ جي دا واشنګ مشین دی دا ټول چې کوم دی دا دوی ټیک کوي. زه خو په لومړي ځل وینم ویدی رایې درست آی کمزوري خپله نه ګڼم دی دارې ګڼم خو بهرحال زموږ په عمرزو کې په 400 کې داسې کالج چې موږ ته هنر ښیي موږ ته سکل ښیي موږ ته قصب ښیي په کمره دننه ښه په عزت سره او را باندې خرچه خو هم کوي. تاسو خپله پېژنګلو؟ زما نوم دی انجینیر منصور خالد او زه دلته الکتریشن پړاوم. الکتریشن دغه چې بلې کمرې ته هغه بالکل دې سرجي نه خو موږ تپوس وکړو چې الکتریشن او الکترانکس کې فرق څه دی. څومره سټوډنټان دي نن د دې کالج سټوډنټ چې کوم دی هغه ته د بل کالج سره څنګه مقابله کوي؟ زمونږ دلته مونږ بیسیکلی د نوټیک کریکولا فالو کوو چې هغې کې مونږ سره 80-20 ریشو ده. 80% زمونږ پریکټیکلی او 20% زمونږ تیوري. مونږ زیات تر فوکس په تیوري باندې ورکوو او دې سره سره مونږ د کورس نه علاوه هم په ماشومانو باندې داسې پروجیکټس کوو چې هغه بازار کې مارکیټ کې د هغې ډېر زیات هیلپ کوي. مطلب د عام کاریګر نه یا د عام نور کالجونو نه زموږ سټوډنټ سره په سولر کیمنالوجي انډسټریل کیمنالوجي څنګه داسې یو پروجیکټ وکړو دا د انډسټریل الکتریشن پروجیکټ دی. دې کې مونږ هغې کورس سره علاوه مونږ دومره عالي سکلز ورکوو که مارکیټ کې د هغه ته هر قسم یو ټاسک راغی مخې ته نو هغه به انشاءالله ښه طریقې سره کولی شي. زموږ ډېر سټوډنټان دي FC کې ماشاءالله برتی شو الکتریشن باندې سولر کې برتی شو. مطلب دا یو 8 کسان د یو هفته مخکې زمونږ انډکټ شو په سولر یو انډسټري ده ډېر نامي ګرامي انډسټري ده هغې کې یې جابس کوي او ماشاءالله ډېر خوشحاله دي. ډېره مننه. کتونکو 80% دا هنر ښیي او 20% چې کوم دی نو تیوري یعنې په بورډ باندې یا په کتاب باندې یا په دغه باندې. ته د کوم ځای یاره؟ زه د امیر آباد یم. امیر آباد. څومره وخت دلته راځي؟ بس مونږ خو اوس دغه وکړو. څومره وخت به اوس دې داخله وکړه؟ او جي څه دې زده کړل؟ او جي بس لګیا یې. صحیح ده. ښه تاسو د کوم ځای راغلي جي؟ زه شرفا یم. شرفا کې د کوم ځای؟ ښه شرفا بازار. ښه څومره وخت وشو ستا؟ بس زمونږ فرسټ ډے ده. فرسټ ډے ده. لومبنۍ ورځ ته ګوره بیا چې کوم دی دا دوی ته دا پرزې د عرض یو څیز چې کوم دی دا دوی ته ښودی شوی دی دا پې دا کالج دا خرچه کوي. ښه داخلي اوس روانې دي راشئ وخت مه ضایع کوئ ډېر قیمتي وخت دی.
او دا وخت چې کوم دی نو د دې کالج نه د استادانو نه دلته کې ډېر قابل استادان دي ښه پریکټیکلی دا 80% دا تاسو ته ښودنه کیږي بل کلاس ته موږ سره مرزه چې کوم دی یعنی دا ګورنمنت ټیکنیکل کالج نه یوازې هغه بلکې د جدید دور سره ښه د الله پای کمپیوټري او دا وګورئ چې سټوډنټان ناست دي دا موږ غنیمت ګڼو بیا هغه خبره کوم چې په لومړي ځل موږ دغه کالج ته راځو موږ خو داسې نجي کالجونه کتلي دي په دې یو سټوډنټ باندې خرچه هم کېږي ښه او داخلي روانې دي 10 مارچ چې کوم دی دا لاست ډیټ دی نو راشئ دا کوم سیټونه چې خالی دي دا ډک کې د دې استادانو نه پیدا واخلئ هېڅ قسمه خرچه هم نه راځي دا تاسو وینئ نو د کوم ځای نه راځي یار بیرو کلی نه جی بیرو کلی نه څومره وخت نه راځي جی بس شپږ میاشتې برابرېږي شپږ میاشتې څه دي زده کړل جی الیکټریشن مې زده کو او دا ډي آی ټي داسې ډي آی ټي انشاءالله صحیح موږ به یو سرجي سره خبرې اترې کوو السلام علیکم السلام علیکم څنګه څنګه جی خیر دی بل تعارف را سره زما خو جی عمر شاه نوم دی د رازوړ امیرآباد سره تعلق ساتم ایم سی ایس مې کړی دی او دلته نه تقریبا څلور کالو شو دلته یم دی کالج کې څه ښودېږي دلته خو جی موږ سره آی ټي کې د اصل کې 2 پروګرامونه شروع دي جی سهار کې موږ سره وي کمپیوټر اپریټر هغه د میل فیمیل د دوانو لپاره جی او بیا ایوننګ کې موږ سره ډي آی ټي شروع وي نو سی بی ټي خو چې کوم دی نو هغه موږ سره شپږ میاشتې کورس دی او ډي آی ټي چې کوم دی نو هغه یو کال کورس دی هغه کې بیا موږ سره 2 سیمسټر وي فرست او سیکنډ سیمسټر وي صحیح ها بل استاد دلته کې دوی موږ شته ها تاسو چې خپل څنګه لرله خپل پیژنګل زمانو متیک الله دی او ما ایم سی ایس کړی یونیورسيټي اف پېښور نه زه خپل یم د پېښور دلته آی ټي انسټرکټر یم دلته اصل کې مونږ سی بی ټي بیس کمپیوټر اپریټر ټیکنالوژي لانچ کړی دا یو کوالیفیکیشن فریم ورک دی دا شپږ میاشتې کورس دی د دې ټوټل ډیوریشن دی او په دې شپږو میاشتو کې چې مونږ کوم ماشوم فارغ شي نو هغه د هر ډپارټمنټ کاغه واپډا دا کاغه څومره چې ډپارټمنټس دي مونږ سره ایجوکیشنز دي میډیکل ډپارټمنټس دي جوډیشري دا نو زموږ سټوډنټس د کمپیوټر اپریټر په هر ډپارټمنټ کې به ان شاء الله چلیږي دغه مونږ سره واته ماډولز وی هغه د اپریټینګ سیستم نواله در اینډ پورې پرنټینګ پورې هغه بکول شي ان شاء الله سات دا چې کوم سیستم دي دلته نو دا i7 جنریشنز دي ډېر لیټیسټ سیستمز دي او لیټیسټ ټیکنالوژي دا غینه علاوه سټاف چې کوم دی دلته نو هغه خو ایجوکیټډ هم دي خو ورسره نیوټیک ټول سرټیفاید اسیسرز دي نو دا هغه اسیسرز په تھرو هغه ته د ټیکنالوژیز د هر یو شیز مکمل علم دی نو دا هغه په بدولت چې سټوډنټ کم فارغ شي نو هغه ان شاء الله هر ځای کې کامیاب وي هر ځای کې کامیابی نه پیغام چې د سرکاري ادارو پروجیکشن ولې نه کیږي تشریح ولې نه کیږي قوم ولې نه خبرېږي چې د نجی سکولونو په نسبت باندې او دغه د چې په هغه سرکاري کالج کې هر یو سیسټه دی خو بدقسمتي ده یعنې د دې بس 1440 روپۍ د دوی د پارم پیس دی او هغه هم پې د حکومت لګوي هم ترې نه اخلي نو راځئ موږ سره اوسئ دغه میل کې چې کوم ټیلري ښودل کېږي نو دغه یو کلاس ته عمر ولمه یقینا د حکومت ښه اقدام دی خو حکومت سره چې کوم دی بیا د دې کالج دا سټاف چې په کوم شوق سره لګیا دی نو زه د دې ستاینه کومه دا وګورئ دا زمونږ دا بچي وروڼه چې کوم دی دا ټیلري چې کومه ده دا زده کوي باقاعده او دا د مستقبل ښه ټیلران دي اورئ نن سبا خو 1400 جوړه اخلي دا وګورئ جی دا نو کور کې چې صرف ځان لم ګنډي نو دا هم ګټه ده دا کپړې دي موږ به دلته د سره خبرې اترې کوو خو دا وګورئ چې دا سوټونه دا دوی جوړ کړي دي ښه دا وګورئ په دې غپور مارکیټ کې یا په مرزو په مارکیټ کې یا په بل مارکیټ کې چې ها دا وګورئ چې دلته کې دا کپړې چې کومې دي دا دوی جوړې کړي دي سرجي خپل پیژنګلو را سره وکړئ او دلته څومره وخت شو السلام علیکم ادب خان صاحب اول خو ستاسو شکریه ادا کوم زما نوم جی شیر عالم خان دی د 2018 نه زه دلته ټیکنیکل کالج مرزو کې دلته به حیثیت ټیلرینګ انسټرکټر دلته خپل پرایز انجام کوم او دې نه مخکې تقریبا 15 کلاسونه موږ پاس آوټ شو زمونږ او هغه سټوډنټان دي نن د مرزو په بیلو علاقو کې خپل دکانونه کولاو کړي دي ځان حلال روزګار کوي صرف مرزو خو بار نه شته داسې د شیرپا او اخوا میرا حمید میا ډېرې کوله دا سدي دی خو دا مضافات چې څونه دي د ټول علاقان نازي دلته او هغې بس کارونه کوي او خپل دکانونه کولاو کړي دي
او ځان د حلال رزق یو ذریعہ کولاو کړی دا بس خپل رزق ځان غټي څه پیغام ورکوي جدي ځوانان بس پیغام خدا دی چې څنګه چې سکول لازمي دی داسې د هر سټوډنټ لپاره یو هنر لازمي دی چې هغه راشي نن سبا د مهنګای په دې دور کې د خپل والدین سپورټ کی او د هغې نه هغه بوج چې کم دی هغه کم کی او یو باعزته شهري په حیثیت سره خپل ژوند کوي نو ټولو ته زما درخواست دی چې څونه وزګار دي سټوډنټان هسې ګرځي یو ځای بل ځای په کرکټو پسې د هغې لپاره دا موقع ده چې څونه هم د عمرزو او دا خواوشا علاقه خلک دی چې هغه راشي او موږ نه څه زده کي او دلته د خپل والدینو سپورټ وکړي چې څنګه تعلیم ضروري دی هغې نه زیات زه دا وایم چې هنر ضروري دی کوم ځای نه راځي یاره سر مونږ خو د هغه نه راځو یخ وي مرزه دلته زمونږ 2 میاشتې وشوې جي زده کړل الحمدلله ډېر هر څه مې زده کړل لکه مطلب کپړې ګنډل دا کټینګ وغیره که نه دا لګول دا الحمدلله مونږ دلته زده کړل کلي کې دوکان اچولی ځان له که نه بس اوس خو مې سلا اراده انشاءالله دې نه بعد چې کله سرټیفیکیټ والو نو بیا به دوکان کولاو انشاءالله د دې اراده شته ورته زه خیر دی بیا هم به کور کې پریکټس کوي کتونکو په دې کلاس کې داسې ماشومان دي چې هغه ډي آی ټي هم کوي هغه ټیلري هم کوي هغه هنر زده کوي د دې کارونه او دې ګرانۍ په دغه کې د مقابله ده هر چا چې دې کالج لپاره منډې وهلې دي زه ورته سلام پیش کوم چې زموږ دغه عمرزو دغه علاقې چې کومه ده خو هغه میل دی خو فیمیل دی په کوم انداز کې چې هغوی ته د استادان هنر ورکوي او څومره پوهه په دغه ماشومانو کې راغلی دا زموږ د مستقبل ګټه ده د دوی چاته لاس نه نیسي او دوی د سبا د بل مدد کوي نو زه به بل کلاس ته زموږ سره اوسم په دغه کالج دننه موږ ډېر څه ولیدل دا هنرمند دی چې کومې دي یقینا سکیل د وخت ضرورت دی او نن چې زه کوم کلاس تاسو ته ښیم نو دلته څه ښیه دلته کې چې کوم دی نو فیشن ډیزاین دا وګوره دی میډم چې کوم دی نو ډېر ښکلي ګل جوړ کړی دی او دا زموږ دا خویان دي چې ناست دي ته څو ګورې جي دا باقاعده چې کوم دی په کپړه باندې فیشن ډیزاین دا څنګه جوړوي دا ستاسو د وړاندې دی دا خو د دې یو پیشن چې کوم دی هغه کامیاب شو خو بس وي د زرو قدر زرګر سره وي بدقسمتي دا ده چې نن موږ په اسلام آباد او په دغه ته لاړ شو نو زما د یو خور شانتې داسې جوړه کېده خو بس دلته کې توجه نه ورکړي دا وګورئ جي دا زه تاسو ته کلاس ښیم چې په دې کلاس کې دا ټول ناست دي او دا به مونږ کور کې به کتل خویندو سره دې ته څه وایي پریم ښه دې ته پریم وایي دا وګوره ښه السلام علیکم کوم ځای نه راغلی جي تورمزونه څومره وخت نه راځي 6 منت هم یو شو دا 6 هم نور پوره شو یو کال زموږ پوره شو دلته هغه 6 منت کې څه زده کړل هغې کې مونږ ډریس میکینګ ورته وایي هغې کې مونږ کټینګ او سټیچنګ زده کړو د کپړو هر قسمه کپړې ډیزایننګ مونږ دې کلاس کې زده کړو کپړې جوړول او کټ کول مونږ هغه کې زده کړل کور کې بیا کار کې جی کور کې هم کوو مونږ زه چې دلته راتلم ما له اړو څه چل نه راته اوس چې لکه دلته رغه شو رالو نه هر څه چل مې زده کړو کټ کول جوړول خپلو وړو ته ځان ته مونږ ځان له خپل په خپله جوړو او نور داسې بهر نه اډرونه هم راځي خلک هم کپړې راوړو هغه هم جوړو د کور ژوند پې ښه روان دی او جي ډېر زیات ښه روان دی د دې کې خو به ډېر داسې وي غریبانان به وي ضرورت پي که نه او جي او یا خاوند دی بیمار وي او جي او زما خاوند لکه دوبۍ کوړمبې اوس راغلی دلته سم نه کوي او زه په خپله لکه لګیا یم او خپلو لاسو مزدوري کوم کور ګزاره ستا په او جي ډېره ښه روانه ده کتونکو لاول هغه مسافري وکړله خو دلته رالو وجه به چې کار نه کوي اوس هغه خور چې کومه ده د هغې سهاره جوړه شوې ده دا دې چې څه زده کړل میډم څه به وایې په دې موقع باندې خپل تعارف را سره پکې وکړي السلام علیکم زما نوم غزال امان دی اور زه فیشن ډیزایننګ ټرډ چې دی هغه ورته پړھوم اور ما ټیکسټایل ډیزایننګ کې بی ایس کړی دی اور زه چې دی دوی اول موټیو ډیولپمنٹ ورته وښیم دوی هغه زده کي بیا یې نه پس پرنټ زده کي امبرایډري پکې زده کي سکرین پرنټ شو بیډ شیټ باندې څنګه کار کېږي کپړو باندې څنګه کار کېږي بیا هغو سټیچنګ چې هغه بیا دوی هغه ورکې وکړي اور چې دی دوی ماشاءالله دوی چې پهله ځل راشي نو دوی ته عمره زیات کار نه ورځي او چې دلته کې دوی لږ شانتې کار باندې لاس وچلیږي بیا یې نه پس دوی کور کې هم اډرس ورکوي خلکو له اور چې دی دلته کې هم دوی ته لکه یو بل ماشوم ورته چې موږ ته هم لږ اډر باندې دا کپړې جوړې کړئ اور دوی هغه هم ورته جوړې کړي اور دی اوس کافي ماشاءالله دوی اوس 6 منت کمپلیټ شول دوی دا بیډ شیټ وکړل یو په بلاک کې وکړو یو په سکرین کې وکړلو
لکه دوی اوس کافي کار باندې ښه روان دي دوی لکه اوس انډسټري لیول کار باندې بالکل برابر دي میډم زه د کوم ځای زه بیسیکلی کرک یم کرک یې دلته اوسېږې جی زه حیات آباد فیض 1 نه ډیلی زم راځم میډم داسې زنانه هم پکې چې هغوی هېڅ درک نه لګي دلته هنر زده کړی نن خپل بچو پالنه هم کوي د کور هم کوي د کور کری هم ورکوي جی دلته کې موږ سره اوس دا یوه سټوډنټ ته یوه بله د هغې اکسیډنټ شوی دی نن نه ده راغلی هغې چې دی هسبینډ یې کار نه کوي او دا ورسره کپړې سلای کوي اوس پرنټینګ هم شروع کړو امبرایډري هم ورته کوي او کور ته دې ته آرډر راځي دې کې دا هغه دی چې بهر وتل څه ضرورت نه پرېوځي کور کې دوی ته هر څه آرډر باندې کپړې تیاروان دوی ته کور ته آرډرز راځي صحیح ښه یو تعلیم یافته پکې د څنګه چې تا ته نن جاب میلاو دي دوی ته هم جاب میلاوي دي بالکل ما ته هم چې څنګه جاب نه شوی انشاءالله دوی ته به هم میلاویږي دوی لکه ماشاءالله دلته کې ډېر زیات هنر دی دوی سره کرک او دغه علاقو کې خو دا هنر زده کول تعلیم لکه زموږ په معاشره کې خو ښځو تعلیم ته هم ډېر په بد نظر ګوري خو چا انټرویو کې ویلې انټرویو ورکړه ولې زنانه کردار نشي ادا کولی ستاسو خو هم په ډېر سخته بدیه ته راغلې جی بالکل ما پهله میټرک مې چې وکړو بیا ما جی پی آی ومن ډي ډي ایم مله 3 ایئرز ډپلوما وکړله اینا پس چې دی بیا مې ډي ایم وکړو ټینګ ماسټر کورس کوارټ نه بیا هینا پس ما چې دی ټیکسټایل ډیزاینینګ وکړو بېنظیر ومې یونیورسټي نه پېښور نه بیا هینا پس چې دی ما بیوټیشن کورس وکړو او چې دی لکه ما سفر ډېر زیات پکې تېر کړی ما 9 ایئرس چې دي هغه په هاسټلو کې تېر کړي دي اوس مونږ لکه کور کې پاتې کېږو او هلته نه زه راځم ډیلي زنانو لکه اوس الحمدلله دی زموږ په دې عمرزو کې کمې خویندې بچی چې ناستې دي هنر زده کوي او نورې به مو اوس د دې نه پس راځي ځکه چې تاسو هم چاته غږ نه کړو دا کالج هم پټ ساتلی و خو زه دا وایم چې دلته کې د زنانو کردار معاشره کې که نه کامیاب سړي شاته د یو ښځې لاس وي چې ایجوکیټډ وي څه میسیج ورکوي اکثر ډېر په بد نظر ګوري زنانو ته آیا زنانه به انټرویو نه ورکوي یا زنانه به میدان ته نه راځي زه چې دوی د خپل ماشومان چې دي هغه د هنر په زده کي هنر چې دی هغه نه ضایع کیږي هغه ایمن دوی ته کور نه سپورټ ورکوي یو که کو کې ماسټر لیول پورې هم سبق ووایي که نه خو چې هنر نه وي ورسره که نه هغه عمره زر جاب ورته میلاو شي یا نه شي میلاو هنر خو داسې چې دوی نن دا کار زده کړو سبا یې کور کې هغې امپلیمنټیشن وکړي او چې دی دوی هغه سیز کور کې لکه دوی ته اډرز هم میلاو شي او خرڅ هم شي او دوی ښه پیسې پکې وګټي ښه پیسې پکې وګټي بالکل کتونکو دا وګورئ دا ډېر ښکلی یو سیمپل درته ښیم دا یو سیمپل دی ښه دا وګورئ چې دا هغه پریم چې ما تاسو ته وختي ذکر کړو نو دا بیا هغې نه پس دوی باندې امبرایډري وکړله دا یو وړوکې شانتې موټی و هغه دوی ریپیټ کې جوړ کړلو نو پوره ډیزاین دا زموږ په دغه کې دا هنر ته وګوره زموږ په دې چېرته سپورټس وي یا بل څه وي یا بل څه وي دا لوګو دا لوګو دا موږ اوس کپړو باندې چېرته کالج دپاره یا یونیورسټۍ دپاره یا سکول دپاره یونیفارم کې هم لوګو اکثر یوز کېږي دوی هغه هم اوس جوړولی شي په پینټ باندې هم په امبرایډري دا اوس دوی په پینټ کې جوړه کړه ماته امبرایډري کې به هم یو جوړوئ صحیح مننه کتونکو دا دغه کلاس خاله مو ګورو بل کلاس شته دی نو بل هم درته ښایو موږ سره اوسئ کتونکو د حکومت یو ډېر ښه اقدام او بیا د دغه ادارې د سټاف او د پرنسپل صاحب نن زه تاسو ته پریکټیکلي ښیم خو زمونږ بدمرغي دا ده چې موږ ځان له نه ټینشن ګورو او خو تعداد زیات شي نو مسلې مو سره زیاتېږي او یا تشهیر چې کوم دی نو موږ په هغه طریقه ونه کړو موږ یو تشهیر ته ټیک وایو بل ته ټیک نه وایو خو نن په حقیقي معنو کې زه بیا دغه خبره کوم چې دی رایې درست رایې زه نن چې کوم دی دغه عمرزو ګورنمنټ ووکیشنل ټیکنیکل سنټر چې کوم دی هغې کې تاسو ته پریکټیکلي ښیم دې کې نه یوازې زموږ وروڼه بلکې دې کې زموږ خویندې زموږ بچې خو هم زده کړه کوي نن سبا د ټیلرۍ چې کوم دی یو جوړه تاسو ته پته ده چې په څو ګنډلې کېږي او بیا خو د زنانو نو دلته کې دا ناستې دي او دا هنر زده کوي چې بیا د دې کالج په سټوډنټ باندې کپړې وګنډې او نه بلا څنګه وي نو دا ګوره چې دا ناستې دي دې سره به پکې خبرې اترې مو کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښې څومره وخت نه دلته کې ټیلري کوئ زمونږ کې منسوخ شو چې موږ دلته راغلي یو بس تاسو بیا فارغ یې که نه بالکل فارغ یم کپړو کې څه ډیزاینونه شته ډېر ډیزاینونه دي څنګه سوچ کوې هغه شان د کپړې جوړېږي ښکلې ښکلې
اوس تا چل مکمل زده کړ بالکل ستاسو والد صاحب کور هغه ټیلرۍ ضرورت شته نه نشته خو بیا هنر زده کې بس صرف ځان له ګنډل کې به نه هغه ځان صحیح ښه شوق هم ګوره جي ضروري نه ده چې موږ بل ته محتاج یو ځان له په کوم ډیزاین کې کپړې ګنډو بس د هغې دپاره هم چلی زده کولی شي دا نه چې صرف دلته یتیمان یا غریبانان یا دغه راځي خو پوهې خلک دا دي دا د بلې سره هم خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ټیلري زده کړه او جی شپږ میاشتې ستا مو شوې او جی بس تاسو بیا فارغه یې او جی نو بل څه به زده کوئ او جی فیشن ډیزاینینګ ته به اوس دغه کوو ها او جی اوس د کپړو چل مکمل درځي او جی کور کې ګنډل کې چاله ځان لکو امی لکو د سیبار نه راځي او جی او کوم ډیزاین یادې یا جوړو ها دی مرزو علاقې تاسو او جی صحیح بیا به خیر مشهورتیا لپاره به دا بیله بیله ټیلر له بیا مشهورتیا کو نو چې چا اشتهار خو نو بیا بل تکیزي خطر کوم ځای نه غلي جی موږ د محمود آباد یو ها سریز دکړه جی ډیر ارسه مې زده کړل دغه موږ چې راغلو موږ له سم نه راتلل مس ناظرین موږ ته ډیر ارسه وخول او د ټیلرۍ ته ضرورت شته جی کو د ټیلرۍ ضرورت نشته خو هنر داسې څیز دی چې هغه په کار راځي هنر زده که وی غورځوه یو داسې ټیم به راشي چې بس او نور به زده کې مونږ اوس فیشن ډیزاینینګ ته ایډمیشن کړی دی او هغه پینټینګ ته زما شوق دی پینټینګ او امبرایډري او دا ټول ارڅه بس ټیلر هم شي بیوټي پارلر هم شي میډم سره به خبرې اترې کوو دا صرف موږ تاسو سره ټیلرۍ دغه ښوده کتونکو زو مخکې کتونکو یو بل کلاس ته هم بوځم د دې پروګرام مقصد او مرام مې دا دي چې زمونږ دغه خویان دي دغه بچې دا به سکل زده کوي دا د خپلو بچو دپاره د خپل خاندان دپاره به راتلونکي وخت کې چې کوم دی نو ګټې خو هم کوي موږ سره داسې زنانه راځي چې 10 12 بچي وي خاوند وفات شوي وي بیا ټیلریم نه ورځي هېڅ قسمه چې کوم دی نو هغوی له چل نه ورځي د هغې دپاره چې د حکومت کوم اقدامات کړي دي یقینا چې زه ستایه به چې دلته کې ماشومې نه د شپږو میاشتو خو چې 1440 روپۍ فیس اخیستې کېږي نو د هغه فیس چې کوم دی هغه هم بیا په دغه سټوډنټ لګي دې نه علاوه سکالرشپ دی د هغه سکالرشپ هم چې کوم دی نو دغه کېږي دا تاسو ما د نیخاني دکان ته نه راوستئ بلکې دا یو کلاس دی او په دغه کلاس کې چې کوم دی بیوټي پارلر موږ پریکټیکلی وینو چې دلته کې زموږ دغه خویندې زده کړه کوي په کور کې چې کوم دی نو بیا نن سبا ورته ته پته چې د میک اپ دور دی او کریمونه روتي دی عجیبه عجیبه کریمونه روتي دا خو زه بیا میډم سره خبرې کوم چې دا چې هغه شانتې کریمونه وخی ډېر خلک چې کوم دی نو کریم مګي نو هغه خراب یې کړله نو دا کتونکو دلته کې پریکټیکلی بیوټي پارلر دا کېږي موږ به خبرې اترې کوو د دلته کې د یو سټوډنټ سره خو السلام علیکم السلام علیکم کوم ځای نه راځئ جی د تورم زونه راځئ څه وایې څه مې زده کړه سر دلته چې زه رالم ما له هېڅ هم نه راتلل او دلته کې د مسانو محنت سره ما اوس زه دومره شوم چې ما ځان له خپل پارلر کول کې کولو کو خپل پارلر دې کولو ګټه وټه کېږي او جی ما ته به ما یو ورو هغه به زه نه دغه کولم هغه دا بس بار خلک خبرې کوي چې دا نه اهانه ده دا شی دی هغه شی اوس په خویندو باندې ګټي ما چې خپل کور کې پارلر کولو کو او کسانې مې تیار کړې خپل بابیګانې مې تیار کړې نو هغې نه پس اوس چې دی نو ټول خلک زما ډېر زیات کسټمر جوړ شو پوره راشي او جی څه هغه میاندو ته هغه خویاندو ته هغه رونو ته څه میسج ورکوي لکه ګوره دا هنر ته نندارې په کور کې استعمالوي که نه د خپل ځان نه هم په کار راځي د کور به هم راځي چې چا نه څه پیسې واخلي زه هغه خویندو ته خواست کوم کومې چې په کورونو کې ناستې دي او د دې انسټیټیوټ نه خبر نه دي زه هغوی ته یم چې راشي او دلته خپل محنت وکړي او خپل ځان له څه روزګار حاصل کړي د دې ځای نه یو ناوې چې ناوې کوې څونه پیسې جی 6000 روپۍ 6000 جی صحیح میډم سره هم خبرې اترې کوم دلته کې یو بل سټوډنټ سره هم خبرې اترې کوم السلام علیکم جی زه د محمود آباد نه څونه وخت نه راځي زه تقریبا د 2 کالو نه دلته یم 2 کال سمه ټیکه دی اخیستې جی سر دلته ما پهلا ډي آی ټي وکړه کمپیوټر اپریټر مې وکړو او 1 ایئر مې بیوټیشن وکړو پهلا چې زه دلته دې سنټر نه مخکې چې دلته بیوټیشن زما شوق وخو لکه ما له داسې سره راتلل نه بیا دلته کې ماشاءالله زموږ میم ډېره قابله هغوی موږ ته دلته ډېر عرصه وهول اوس ما ځان له پارلر وباسلی دي او زما پکې ماشاءالله ډېره ګزاره کېږي نو او کسټمر مې ښه ډېر دي او بس خپل روزګار هم روان کړی دي کلي کې دي او جی کلي کې او کور کې دي
راځي آرډر راځي او جی راځي تاسو هم 6000 علی خو زیات نه جی زه لا فی الحال لګي کم اهلم زه 5 علم ها 5 اخلي مون کسٹمر جوړو نه لا 5 اخلي بیا به رستو ډیرو صحیح اوس ته چلی زده کړي او جی چلی زده کړي د خویندو د وګوره هنر خو د جینکو ما دغه دی کنه مونږ یو بل کلاس لاړو کمپیوټر زده کوي تام کړی دی ډي آی ټي تا کړی دا نو څه میسج ورکوي سر بس زه هم چې لکه کم هم داسې جینکې وي په کورونو کې اسې ناستي دلته دې راشي دا کورس دې وکړي نو څه ناسبه پې ځان لګوي څه ناسبه پې ځان لګوي صحیح ده زه به د میډم سره هم خبرې اترې کوم کتونکو دا دلته میډم ناسته ده دا هر کس چې کوم دی هغې د دغه چې هنر ښودلی کېږي میډم تاسو کوم ځای او علم تعلیم هم څومره السلام علیکم ټولو نه زیات خو زه ستاسو مهرباني ادا کوم چې تاسو راغلئ زموږ انسټیټیوټ ته او زموږ د دې جینکو حوصله افزایي مو شوه او کم زه هسې ما اف ای کړې ده او زه د مردان نه راځم مردان نه راځي او جي او زه چې دی که نه نو دلته چې زه رالم اول دلته دونه دغه نو خو ماشاءالله ماشاءالله د دې 400 خلک د عمرزو خلک ډېر زیات ښه دي موږ سره ډېر زیات تعاون وکړو او دلته داسې جینکې دي چې د چا څوک کونډې دي یا د چا چې دي خاوندانو لکه ډیوورس ورکړی دي هغه جینکې زیات تر دلته موږ سره کوي د چا واړه دي تاسو دلته ګورئ دلته دې سره واړه هم راځي موږ ته دا دغه نه کوو موږ وایو چې خیر دی دې څه زده کړي خاوندان نن سبا کار روزګار داسې نشته نو دوی خپل هنر زده کړي او ځان له خپلې پالر کولاو کړي ماشاءالله ما سره تقریبا 20 دی کې دي که نه چې هغې خپلې پالرې کولاو کړي دا یې نومونه هر څه ډیټا موږ ځان سره ساتو او تقریبا دلته نه چې دا زما څلورم کال اوس پوره شو دلته او تقریبا ډېر زیات خلک دلته نه داسې ووتل چې خپل بزنس یې سټارټ کړو او نورو پالرو سره هم هغې کنټیکټ کوي میډم ستاسو خپل هم پالر وي او جی زما خپل پالر شته خو داسې ټایم مونږ هغې ته بیا نشو ورکولی زیاته دلته چې مونږ ځو نو ټایم هم دونه نه وي خو دلته چې اوس مونږ خپل زیاته دلته راشي وي چې مونږ هفته اتوار مونږ دلته سرویسز کول غواړو نو دلته زما سره داسې سټوډنټان دي چې د هغې کنټیکټ ورسره وي هم هغې ته مونږ ورکوه که نه چې هم دوی له به میکاپونو دغه کوي نو هغه کار بیا هغې کوي زموږ پسې دلته کې څومره خرچه چې د میکاپونو دا دلته نه او جی دا ټول هر څه د صرف د دې ځای وي چېرته یو کپنۍ سره خبره وي که نه اکثر دا ډېر تشهیر کېږي د دې بعضو میکاپونو ها نو موږ سره ماشاءالله موږ سره سافټ ټچ والا ډرما والا او دا کیونه والا ټول دغه سامان دي ټول تاسو کتلی م شي او داسې سامان دي که نه چې دا نه مخ خرابي ګارنټۍ سره دي زموږ او ماشاءالله ماشاءالله ټولو جینکو نن سبا داسې یو کمپلین نه دی راغلی چې یا د دې مخ خراب شوی دی لکه 2 نمبر سیز دلته نه میډم داسې کونډې یا یتیمانې چې هغوی دلته کې هنر زده کړی دی نن د خپل کور سهاره جوړېږي راغلي او جی ماشاءالله ماشاءالله دلته موږ سره یوه جینۍ د هغه خو نه ده راغلې د هغې هزبینډ چې دی کار روزګار نشته او 3 واړې دي او هغه چې دی نو تقریبا هغه اوس وایي که نه چې زه تقریبا د میاشتې 40-50 هزار روپۍ زه ګټم او خاوند له موټرسایکل هم واخیستو او داسې ډېر پلاټ هم ځان له واخیستو هغې تقریبا موږ سره ډي ډي ایم هم وکړو فیشن ډیزایننګ هم وکړو او هغې چې دی 9 تعلیم وه اوس موږ سره دونه دغه کړه ذهني تسلي او دغه مل ورکو چې دا اوس ته 9 ایگزام هم ورکو موږ سره موږ ایډمیشن او دغه مل وکړو او اوس چې دی د میټریک ایگزام ورکوي او ماشاءالله هغه کې پاس شوه زبردست کتونکو راشي هغه خویان دی چې هغه هنر زده کوي هغه د خپل کور سهاره جوړېږي هغه چې کوم دی نو دلته کې راشي بل یو کلاس ته به ځو موږ سره اوسه لاړه خو یو بل کلاس چې کوم دی تاسو سره متعارف کوم موږ تاسو ته د بیوټي پارلر یو کلاس چې کوم دی هغه لیول 2 غالبا که نه او دا لیول 3 دی دا لیول 2 دی هغه لیول 3 نو دا مو هغه بیوټي پارلر کې چې کوم دی نو دا ګوره مختلف دا ډېره نازکه شعبه خو هم ده دا تاسو وینئ زه تاسو ته ښیم دا باقاعده کورسۍ پرتې دي دا زمونږ خویان دي چې کوم دی زده کوي او دا د خپلو بچو دپاره د خپل علاقې دپاره د خپل کور دپاره د کلي دپاره یو سهاره جوړه شي نو د دوی سره به لږې خبرې اترې کوو بل کتونکو موږ دې وخت کې چې دا کمې انټروی کوو نو یو خو مقصد هم د دغه انټرویو دا دی چې زمونږ د علاقې ته پته ولګي چې زمونږ داسې بچی ټیلنټډ خویان دی چې هغه په دغه کې هنر زده کوي هغه میډیا ته هم راځي او هغه د خپل سکل چې کوم دی نورو خلکو ته هم ښایي او دا چې چل زده کړو بل ته ور وښایه نو د دې سره بیا په کور کې شاګردان وي نو دوی هغوی ته بیا دغه بیوټي پارلر یعنی بیوټیشن چې کوم دی هغه ښایي نو دا د دوی په مرضی باندې دا موږ چې کومې خبرې اترې دلته کې کوو خو په کار هم دا چې خلکو ته خو یو میسج لاړ شي که نه چې دای تاسو کوم ځای نه راځئ السلام علیکم جی زه عثمان زو نه راځم عثمان زو نه راځئ ښه څومره وخت نه راځئ
زما اوس دلته فرست ډے د دلته زما کزن براتله نو هغه دلته بیوټیشن کورس وکړو نو د هغې نه زه ډېره انسپایر شوم هغې خپل پارلر هم کولو وکړو او ډېر کسټمرز یې جوړ شو نو ځکه اوس ما وی چې زه دلته زه مو کوم ښه چې ته وکړې نو هغې به نن ښه ګزاره هم کېږي ولې نه د دې خو ډېر ښه ارننګ کېږي هغه زنانه چې غریبانانې دي هغوی یاره موږ خو به څه نه کړو کور کې خوشحاله جی نو بس کور کې هم خلک چې کور نه وتې نه شي نو کور کې خلک داسې د ارننګ یو ذرایع جوړ کړي چې په خپله کور کې ګټلی شي تعلیم هم څومره دی ما ماسټرز کړی دي ماسټر بېروزګاره یې جی بس زما دا شوق دی جی نه هسې تعلیم ماسټر یې دومره وکړو نو څه د جاب شوق دی کړی جی جی ولې نه زه ټیسټونه وغیره هم ورکوم او اوس دا بیوټیشن کورس هم کوم خپل پارلر کلاول غواړم کتونکو ماسټر تعلیم یې کړی دی خو چې نن سکل نه وي هنر نه وي نن به دا بیوټیشن ته دې ته به نه پاتې کېدلی په کار چې ښه جاب خو بدقسمتي دا ده چې نه کېږي جابز نشته که نه جاب نشته دي ښه تاسو جي کوم ځای نه راغلی جی السلام علیکم مو مرزو د دې ځای ښه څومره نه ستا هم نوم بیروز ده نو سر موږ دلته کمپیوټر اپریټر فسټ کورس وکړو یس د هغې نه ډېر زیات انسپایر شو نو دلته موږ وایي چې نوټ سکلز هم حاصل کړو نو بیوټیشن ته مې ایډمیشن وکړو بیوټیشن ته بیا به کور کې پارلر هم کولو یس تعلیم څومره دی زموږ اف اے مخکې تعلیم کې یس سر بی ایس ته ایډمیشن کوم څه میسج ورکوې خویندو ته چې هغوی مایوسه شوي وي که نه زه به ورته ووایم چې د خپل دغه نه ژوند نه مایوسه کېدل نه دي پکار داسې د انسټیټیوټ ته دې لاړ شي چې هلته سکلز وي ځکه نن سبا د سکلز ډېر زیات ضرورت دی زده که ویې غورځوه په کار به راشي یس سر کالج ښه د پردې او ښه د سکه ورپالې کالج یس سر او په کور کلي کې دلته د عمرزو ډېرو خلکو ته هم پته نه وي تا هم چاته نه وایي سر ولې نه موږ ډېر زیات کسانو ته ووې فسټ موږ ته پته نه وه دلته زموږ کزن به راتلی هغوی ووې چې دلته ډېر زیات سکیل دي نو فسټ موږ کمپیوټر اپریټر ته وکړو نو اوس بیوټیشن ته وکړو تاسو ماسټر تعلیم کړی که نه تاسو دغه پوښتنه کوم په دې معاشره کې زنانه ذات آیا دا مخکې روزي نه تارې ماسټر تعلیم وکړه تا ته جاب نه میلاویږي یا ډېر ښه ده پورې وي تعلیم پې وکړي بیا په کور بندیوان او ساتي نو څه وایې په دې مقام زه خو به همدا ویل غواړم چې څوک خلک دونه تعلیم هم وکړي خو هغوی ته پکار چې خپل یو هنر دې جوړ کړي بیوټیشن کورس دې وکړي خپل سیلینګ دې وکړي چې د ارننګ یو ذرایع جوړ شي چې هغوی خپله ګټي ولې چې جابس خو اسې مور پلار یې نه پرېږدي اکثر نو کور کې دننه چاردیواری کې د خپل ارننګ یو ذریعه کالج ته دې راوړي جی کالج ته راوړي ښه کتونکو دغه پروګرام هم د تاسو سره شریک کوم امید ساتم چې ستاسو به خوښ شوي وي خپلې لوریانې هغه ښځې چې هغه کونډې دي هغه ښځې چې د هغې بچي دي خاوندان یې بیماران دي دې کالج ته راشي او دې کالج کې چې کوم دی نو پیس میس هېڅ هم دا د نش پیس برابر دی چې دغه کمې پیسې د دوی نه اخیستل کېږي نو هغه هم په دوی باندې لګوي او ښه دا دونه سیکور دومره ښکلې تاسو وینئ چې په کوم انداز کې دا بچی ناست دي دا هنر چې کوم دی نو زده کوي نو دا هر څه ستاسو د وړاندې دي ښه د اعلی پایې مشینان ورته داري لګېدلي دا دې ته وګورئ دا مشینان ورته لګېدلي دي دا چې کوم دی نو دا ټیلران دي دا دلته کې وینئ په دغه کمرو کې نو بلکل راشئ کتونکو بیا بیا به دې کالج ته راځو نننی پروګرام مقصد هم دا چې یو جینۍ دې کې داخله اخلي دا سیکور دی د دې کې د پردې څنګه تنظیم دی دې کې سیز د کېږي دې کې پریکټیکلی 80% دلته پریکټیکلی ښیي 20% دلته تیوري ښیي لہذا خپل بچو کې خو هغه میل دی خو فیمیل دی هغوی کې سکل واچوئ هغوی له هنر ورکې او پریکټیکلی هنر او د دې نه چې سرټیفیکیټ واخلي نو تا د په ښه نه ښې اداره کې جاب میلاویدی شي او دې وخت کې د سکل ډېر زیات ضرورت دی او یو خورکې ماسټر کړو ته ګوره چې د دې نه والي د ماسټر په دغه سندونو کې به چې کوم دی د دې سند به ټول نه اهم وي څومره زر ورته بیا جاب میلاویږي نو راشي دې کالج ته په خپلو دعاګانو کې بیا ساتئ زموږ په دعاګانو کې انشاءالله بیا به راځو او نورې خبرې به سره بیا شریکو ډېره